السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سما کتونکو لیدونکو خاص ویډیو ده. اول درخواست دا دی، سوال دا دی چې دا ویډیو اخره پورې وګورئ او بیا به بل مسلمان سره لازمي انشاءالله شیر کوئ هم. د نبي علیه الصلاة والسلام له طرفه یو طالبه ده د علم اومه اتمه شپه ده خوب ویني او نبي علیه السلام ورته بېګا هم په خوب کې ویلي چې زما دا پیغام دې امت ته ورسوه. نبی علیہ السلام دې طالب ته دوه خبرې کړي چې زما امت ته دغه پیغام ورسوه. یو دا ده چې زما د امت منځونه خراب دي، منځونه یې صحیح نه دي. مونږ وګورو واقعا حقیقت حال داسې دی چې زموږ منځونه توجه خشوع دا د هېڅ یو مسلمان نشته الا ماشاءالله ډېر کم مسلمانان دي، هم عوام دي او که خواص دي. مونږ نن مسلمان د مونږ ځان خلاص او نبی علیہ السلام دا اتمه بېګا نهمه شپه وه چې دغه خوب دغه طالب ویني او ورته نبي علیه السلام دا پیغام زما امت ته ورسوه. نو هغې ما ته وویل والد صاحب یې راولېږلو چونکې زما شاګرده ده. بیا موږ تېره جمعه هم په مانځه کې اعلان وکړو. بیا چې په هغه شپه باندې وده شوه په هغه ورځ نبي علیه السلام بیا خوب کې وکتو. نبي علیه السلام ورته وویل چې تا پیغام ورسولو که نه. دغه طالب ورته چې ما خپل والد صاحب ته ویلي او والد صاحب مې جومات مولي صاحب ته ویلي. نو بیا ورته نبي علیه السلام وفرمیل هغه مولي صاحب د جمعې په ورځ په سپیکر باندې اعلان کړ. زما لپاره ډېره د خوشقسمتۍ د خوشحالۍ خبره چې شاید الله تبارک وتعالی په دې په ذریعې سره زموږ مغفرت نصیبه کړي او الله دې وکړي چې الله دې موږ ته د نبي علیه الصلاة والسلام د مونځ کومه طریقه وه او کومې طریقې سره نبي علیه الصلاة والسلام مونځ کول هغه ادا هغه الفاظ هغه خشوع دې الله موږ ته هم را نصیبه کړي. نو خوشحاله هم ډېر شوم چې نبي علیه الصلاة والسلام ته زموږ دا خبر رسېدلی. موږ په جنت الجمعې په ورځ اوس د دې ویډیو په ذریعې سره هم شیر کوو تاسو سره او بیګې هم کتلی دی چې دا پیغام مې مخکې ورسوي زما امت ته. نو تاسو ته عاجزانه درخواست دی. یو نبي علیه السلام د خپل امت نه دا ګیله کړې چې منځونه غلط دي، زما د امت منځونه یې صحیح نه دي. نو کوشش وکړو که کوم مسلمان تر نن مونځ نه کوي رب ته توبه وباسو، کوم منځونه یې قضا کړي دي هغه راوګرځو. دویم دا د کوم مسلمان مونځ کوي په خشوع وضو سره الفاظ زده کړو، واجبات زده کړو، فرایض زده کړو، لس منټه مولي صاحب ته ورکړو جومات کې او دغه مونځ زده کړو. دویمه دا د نبي علیه السلام وایي زما امت داسې اعمال اختیار کړي دي چې الله نه ما دعا غوښتله یا الله چې زما امت مه شرمې، خو لیکن زما د امت داسې اعمال اختیار کړل چې په خپل ځان ته وشرم. او نبي علیه السلام هغه طالبه فرمایي چې نبي علیه السلام په سترګو مبارکو کې بیا اوښکې راغې روان شو. نو ډېره د افسوس خبره ده نن واقع حال زموږ شکل او صورت زموږ لباس زموږ د ودونو طریقې زموږ د مړو طریقې ټول د هندوانو د یهودو د عیسایانو په طریقه باندې روان دي، د غیرو په لار باندې روان شوي. نن رب ته توبه وباسو. د نبي علیه السلام پیغام د اتمه نهمه شپه ده چې دغه طالب ته وایي او هغه بیا والد صاحب ما ته وایي. نو دغه پیغام دی چې دا دې امت ته مخکې ورسوي. تاسو ته عاجزانه درخواست د نبي علیه السلام له طرفه چې دغه ویډیو مخکې مسلمان سره هم شیر کړئ. دا کمې دوه خبرې دي، کوشش وکړو خپل عمل کې راولو، خپل ښځو بچو ته یې بیان کړو، دغه شانتې خپل وروڼو خویندو ته یې بیان کړو، بل مسلمان ته یې ورسوو. دا کم پیغام د نبي علیه السلام دی دا مستقل اته نهه شپې راغی او بار بار نبي علیه السلام دا پیغام امت ته ورسوي. انشاءالله الله به اجر او بدله درکوي، ثواب به درکوي. د نبي علیه الصلاة والسلام دا پیغام مخکې رسول دي. نو تاسو ته عاجزانه درخواست دی چې دغه ویډیو مخکې مسلمانانو سره شیر کړئ.